بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو عمر جمشید یم او دا وخت زه په ضلع نوښار کې په دروازګۍ کلي کې موجود یم. دلته کې یو مدرسه ده رابعه بصریه چې دلته کې یو مدرسه ده او داسې په بد حال ده چې یقینا چې ورته سړی وګوري نو سړی زړه خفه شي. دلته کې تقریبا 100 تعداد کې ماشومان دي فیمیل او دلته کې چې کوم دی نو سبق زده کوي، خو چونکې هغه دلته کې چې د مدرسې ته ما وکتل نو زه هم حیرانه شوم چې یاره څنګه دلته دی دا سبق زده کوي، ځکه چې دلته نور هم لګي، باران هم دلته لګي، د بجلی سیستم هم نشته، هر یو سیستم چې کوم دی نو اوران دی. دا زموږ سره کاری صاحب دی، مولانا هم دی، کاری صاحب هم دی، بغزاده صاحب چې تقریبا د 25-30 سال نه په دې دروازګۍ کلي کې امامتیا کوي، زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب څه به ویل غواړئ؟ بس دا ویل غواړو چې الحمدلله دا زمونږ د کلي باندې الله پاک ډېر لوی رحم وکړو که نه، او بیا زمونږ کلي ته موږ د ټولو عالمانو ټولو مشرانو دا سوچ وکړو چې دا مدرسه تیاره شي، ډېرې لپاره خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي، خپله ځمکې ورکړي او بیا دا کار روان شو. خو بیا داسې یو کس نه و چې هغې د دې ذمهواري اخیستې وې پوره که نه د پړۍ دپاره دغه دپاره. بیا زمونږ مولانا صاحب سعید الله صاحب د بینوري ټاون نه مدرسې نه فارغ دی الحمدلله او قابل سړی دی که نه. دا د الله پاک موږ باندې رحم دی چې دا سړی خدای پاک موږ ته هغه دغه کړو او ډېره خبرداره چې یو سړی یو څیز ته دغه وي که نه لالچ دپاره یو څیز هغه ذمهواري والي. خو مولانا صاحب ته موږ مینتونه کړلي او د معاشران ورته کړلي چې دا مدرسه الله روانه کړي، نو ډېره لویه قرباني دې ورکړه دې دپاره، خپل ټیم هر څه. نو چې اوس ده سره موږ دغه وکړو، مرسته وکړو، ده سره مالي امداد وکړو چې انشاءالله دې مدرسې ته اوس تقریبا 100 ماشومان مولوي صاحب ما ته وویل چې دا داخل شو که نه ماشومان جینکۍ. خو اوس موږ چې د پلسترو ته وګوره، پاس چت ته وګوره، نو حالات ډېر څه ګډوډ دي که نه، او دا خو صدقه جاریه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې انسان مړ شي که نه د ټول عملونه ختم شي، خو یو داسې عمل دی چې هغه نه ختمېږي، یو نیک الواد او علم او صدقه جاریه. لږې ورځې شي داخلي د اعلان کړلی او تقریبا 100 ماشومان یې راغلي، نور هم را روانې دي که نه، خو زموږ سره ځای نشته دی. لاغړې تاسو پته تاسو به وګورئ چتونه متونه نشته دی، 2 کمرې دي، یو کمره خو مولانا صاحب دپاره ده که نه، دا سیټ ته به دی ناست وي او پر سپیکر ماشومان ته سبق چې ښایي. دا نور د 100 ماشومان دا پر 2 کمرو کې یوې کمرې کې خو نه راځي. انشاءالله چې زما دا خبره چاته رسي که د کلي والا خلک الحمدلله موږ کور کې یو سړی 2 پلار زوی یو ځای شي نو هغه دغه کولی شي، ځان کور جوړولی شي. او موږ د غونډ کلي خلک څومره الحمدلله تکړه تکړه خلک شته دی، او بیا چې دا زموږ اواز چاته رسي دې کې به الله پاک ښه خلک پیدا کړي انشاءالله تعالی چې زموږ دا پریشاني ختمه شي او دا مدرسه ښایسته الله پاک جوړه کړي. دا زموږ سره مولانا سید الله کاری صاحب موجود دی چې دا مدرسه چې کوم دی نو چلی او د سره چې کوم دی نو کور والا ده او هغه چې کوم دی دلته کې ماشومان ته سبق ښیي، دی په خپله باندې هم دلته کوم دلته کې کامره ده او ماشومان ته سبق ښیي. کاري صاحب هغې نه پس به چې کوم دی دا مدرسه مونږ د کتونکو ته وښیو، لومبنی تاسو د مدرسې حوالې سره څه پیغام زموږ د کتونکو ته ورکوئ؟ عمر صاحب الله تعالی دې ستاسو دا قدمونه نیکۍ په تله کې واچوي. یقینا تاسو رالی او د دې مدرسې حالات تاسو د سامعینو ته ناظرینو ته کېښودو. الله رب العزت دې د دې ملګرو په زړه کې دا واچي چې هغوی د دې ادارې سره تعاون وکړي، او دا په حقیقت کې زما سره یا د بل چا سره تعاون نه دی، دا په حقیقت کې د الله دین سره تعاون دی. الله تعالی وایي تاسو زما دین سره مدد کوئ، زه به تاسو سره مدد کوم. او عمر صاحب د وینا په کې څه نشته، مولوي صاحب ټول حالت بیان کړو. تاسو د ملګرو ته کوم فوټیج وښیئ انشاءالله هغو به په خپله ووایي مدرسه په زبان حال دا ښیي چې ما باندې پاسه چت شته دی، نه لاندې فرش شته دی، نه پلستر شته دی، نه د بجلی سن تنظام شته دی. د هغې باوجود الحمدلله چې موږ کومه د داخلو اعلان کړی دی، کومې ماشومان علم کې داخلي شوي دي، کومې داخلیږي، هغې دپاره کوم ترتیب روان دی. اوس که بالفرض د انور او د باران زموږ د دې علم کې رکاوټ جوړیږي او د هغې د وجې موږ بچی واپس لیږو، داخلي نه ورکوو یا ورته سبق نشو ښودلی ځکه چې نه کېږي، یقینا دا د دې علاقې د خلکو د ټولو مسلمانانو په مخ باندې یو عظیمه څپېړه ده چې کله یو طرف ته دنیا لګیا ده، زنانه چې د هغوی نه ټیک ټاکرې جوړې کړې، قسمه قسم بې حیایي جوړه کړه، او بل طرف ته علما لګیا دي، هغه چې د جنکۍ هغه په سر باندې د حیا صدر اچوي، هغو له عزت ورکوي، هغو چې د باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ورته ښیي، او د یو بچی نه د بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها یو تصویر جوړی، د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په نقش قدم رواني. اخر بیا زمونږ دا دومره موږ سره مال او دولت دی، دا په دې کې رکاوټ ولې جوړیږي؟ یقینا دا زمونږ غفلت دی. نو عمر صاحب د ښودلي خو تاسو ته خپل اندازه ده چې کوم زمونږ سره چتونه په دې مدرسې باندې نشته دی، فرش حالات داسې د باران وشي دا کومې اوبه ټولې ولاړې وي،
او د نور مسله دا یو پکې نشته دی، نه د بجلی څه ترتیب موږ سره شته دی. نو تاسو امید دی انشاءالله چې ملګري دا حالت د دې وګوري، نو کیدای شي چې د وینا د علاوه په سترګو هغوی خپله پوه شي چې څه حالت دی او د خپل اندازه ولګېږي. جی صحیح شو، ډېره مهرباني ملګرو. اوس تاسو ته مونږه مدرسه ښایو، تاسو زموږ سره اوسئ. راځئ کتونکو چې تاسو ته مونږه دا مدرسه وښایو. ښکاري صاحب دې کامرې حوالې سره دا یو زموږ د کتونکي خبر کړه کیمرامین ته راځم. امیر صاحب دا ګورئ چې فلحال موږ سره د دې کمرې اسره ده جي. که زموږ سره چې کوم ماشومان دي چې تر څو پورې چې دې کې راځي نو هغوی دې کې سبق وایي، بیا چې باران شي یا ګرمي وي یا څه وي نو نور ماشومان موږ هغو ته معذرت وکړو چې تاسو ولاړې شئ او زموږ سره نور د پړی ترتیب نشته. نو فلحال د دې حالات هم تاسو ته معلوم دي، ګرمیانې دي، ماران دي، نور ډېرې خطرې پکې وي که نه، او لاندې فرش حالات ته وګورئ چې دا کامره خو ډېره زیاته وړه ده، آیا سل ماشومان په دې کې راتلی شي؟ نو یقیني خبره دی چې نشي راتللی، بس چې کوم وسعت لري راتللی شي هغه راشي، او نورو ته اکثر موږ وایو چې واپس لاړې شئ تاسو. نو لکه کومې بچې چې مور او پلار علم رالیدلي وي هغه موږ واپس کړو د خپل مجبورۍ د وجې. مونږ ځو قدرمنو تاسو ته نورې کامرې ښکاري صاحب لکه داسې چې کوم دی دا ستاسو دپاره دی. جی جی لکه دې ځای کې به تاسو ناست وئ. دې ځای کې موږ دا د دفتر ترتیب دی چې دې ځای نه علما کرام اصلاحي بیاناتو ترتیب کېږي، او د هغې سره سره چې دی کوم درس و تدریس نه دې ځای نه سپیکر په ذریعه به کېږي انشاءالله. د سپیکر په ذریعه به ځي، بیا به دې ځای کې چې کوم دی نو کومې ماشومانې وي هغه په دې ځای کې ناست وي. جی عام طور باندې جی دا کوم حالات دی دا تاسو ګورئ چې زمونږ ماشومان چې دی په دې ځای کې چټیانې اچولي وي چې هغه تر باتومونو پورې دي، نو ماشومان یې دلته ناستې وي. اوس که موسم صحیح وي، باران نه وي، غرمه نه وي، نو بیا خو د هغو نظام روان دی، خو که کله باران شي یا ګرمي شي نو د هغو ترتیب روان شي، ځکه چې موږ سره د فرش او نور داسې څه ترتیب نشته دی. صحیح. قائد صاحب څنګه تاسو وایي چې هغه موږ یو دفتر هم دی او هغه زما کمره ده، سپیکر په ذریعه باندې زه هغې ته درس وایم. نو دلته کې چې کومې ماشومان چې دي هغوی دا کامرې زموږ د کتونکو ته ښایو، راځئ تاسو وګورئ ملګرو. امیر صاحب دا حالات دی چې دا کمرې دي که دا نه، کامره تاسو وګورئ دې باندې راځه دا کیمرامین دا چتې ته وښایه. نیم چت چې کوم دی ښه دی او دا حالات دی جی. دا موږ چې بله ورځ سبقونه شروع کوو 4-5 ورځو کې، نو په دې باندې موږ پاسه چټۍ اچوو جي او خپل تعلیمي نظام به موږ جاري ساتو. یعنې اوسه پورې الحمدلله موږ هغې کې څه رکاوټ نه دی جوړ کړی، باوجود د دې موږ په دې چټۍ اچوو دې کې به چې دی جنکۍ سبق وي، بیا هم دا حالات دی د کوم پاسه د چت دی یا کوم پلستر دی لاندې فرش کې څه دی جي، تاسو ته ټول په نظر راځي جي. جی نو یو کمرې حالت دغه دی، تاسو خپله وګورئ جي. راځئ دا بلې کامره دا بله کامره ده. دې چې کوم دی نیم چت ته نیم دی بس هم دغه حال دی جي، سیم دغه دی جي. تاسو وګورئ په دې کې چې کوم دی نو ماشومان یې ناست دي او دغه حوالې سره چې د کړکۍ او دروازې حالات ورته وګورئ جي. نو نو نه پکې دا کړکو څه ترتیب شته دی، نه پکې دروازو څه ترتیب شته دی. که باران شو بهر د برندې هم څه ترتیب نشته دی، نو بیا به هم ټول چې دی هغه باران دننه په ماشومانو په قرآنونو مجیدونو باندې به لګېږي او قرآن مجید به لمبېږي. دې نه علاوه پکې بل کامره هم شته دی که یو کمره مخکې دی چې هغې باندې خو دا نیم چت هم نشته، دې باندې خو لا نیم شته دی جي. دا چې کوم دی دا کامره دې باندې بالکل چت نشته، دې باندې نشته دی جي. دا مکمل دا او دا به کیمرامین صاحب وښیي جي، دې حالت ته وګورئ لاندې جي. دا په آبادۍ کې جي. لکه اوس ګوره چې د کوم شي تعلق چې دی د الله د دین سره دی د هغې حالات دا دي. او زمونږ کورونه ماشاءالله نو موږ کوشش کوو چې یاره پاسه پې ماربل او ټایل هر څه پې ولګو. دلته فلحال موږ خلکو نه ماربل غواړو نه ټایل غواړو، هېڅ هم نه غواړو، هغه څه غواړو چې کوم ضرورت یې اصلي دي، بنیادي ضرورت دی چې هغې نه بغیر موږ له ډېر زیات ژوند ګران دی. موږ چاته د ماربل او د ټایلو اپیل نه کوو، ځکه چې موږ خپل کوم ضرورت دی هغې او پاسه د دې وګوره د اسمان د چت نه بغیر بل چت نشته دی جي. هغې کې خو لا نیم چتونه وو که نه، حالانکې ډېره زیاته ګرمي ده او د دې نه علاوه به کار نه کوي، چت نه وي، بلکل نه کوي، نه وي، بلکل جي. برابر نو ډېره زیاته او مخکې ګرمي را روانه تاسو خپله ذهن کې دی چې نه څه بجلۍ ترتیب شته دی جي. نو دغه حالت دی امیر صاحب وګورئ چې په دې باندې کوم ترتیب دی بهر وګورئ چې د دې نه علاوه دا برندې سیستم چې کوم دی برندې سیستم هم نشته دی. برندې ډېره ماشومان ته سبق کوي هغه سیستم چې کوم دی بلکل جي. نو برمدې حالات یې دا دي چې تاسو خپله وګورئ، که په دې باندې کم از کم بیم وشي او په دې باندې موږ تیار چت ترتیب ځان ته جوړ کړو
نو دومره به شي که بالفرض بیا بجلیانې نه هم وي پکې نه هم وي نو انسان دومره دی چې هغه سبق کوم اوقات دی هغې مطابق به خپل سبقونه روان وي دي او لاندې دا کوم حالات دي د ځمکې نو دا هم د تاسو ته چې دی وښي دا چې باران چې دا ټوټلې چې دی یو لوی ډنډ ته جوړ شوی وي دي څومره هم چې زمونږ کلیوالۍ خاص کر چې ای ته دا پیغام جاري کوو څومره هم چې مونږ کلیوالۍ هغه یې ټرکونو سره ځي زیاتره مونږ په کلي کې د ښځې ډېرې زیاتې دي که ای سره ځي دی په دې پیسو کې د 2000 روپو 500 روپو هېڅ څه پته نه لګي چې څومره کسان دي ډریوران دي یا ګاډو ول دي ای ته خواست تاسو لږ مدد چې کم دی دې مدرسې سره وکړئ 2000 3000 چې څومره وس وي هغه چې کم دی دې سره وکړئ که څوک بار دي نو بار څومره هم کسان دي نو یاره په دې ریالونو کې په دې درهمونو کې په دې رینګټو کې د 2-3 روپو اړه څه پته نه لګي چې کو ته خرچه راستوئ نو لازمي پکې دا وایي چې یاره د مدرسې دپاره د 200 روپۍ چې کم دی د مدرسې دپاره د دې مدرسې سره د مالي مدد وکړي دې نه علاوه که د کلي نه بهر یا په دې نظامپور علاقه کې یا په دې ضلع نوښار کې یا په خیرآباد کې خواوشا علاقو کې څوک هم وي نو په دغه نمبر که هر چې تاسو راته خپل نمبر ووایي چې په دغه نمبر تاسو سره رابطه وکړي او یا تاسو چې کوم نه ایزي پیسه وي نو هغه ایزي پیسه نمبر زموږ د کتونکو ته ووایي چې تاسو څوک مالي مدد کوئ دا کوم ایزي پیسه نمبر دی جی 0348 22 63 480 دا ایزي پیسه نمبر دی جی او کوم رابطې نمبر دی 0335 97 93 93 7 دا د رابطې نمبر دی او میر صاحب یو خبره پکې زه زیاته کړم جی دا لازمي نه دی چې یو څوک د موږ له پیسې راکوي د چا زړه اعتماد په دې باندې کوي چې زه دا کړکۍ او چې د کوم دروازې دی دا خپله لګول غواړم بلکل هغو دې راشي دا دې ولګوي څوک وایي زه په دا چته اچول غواړم څوک هم چې څه کول غواړي پیسې راکول لازمي نه دي بس چې د چا د زړه نه څه وتي وي هغه دې راشي په خپل لاس دې وکړي او خپل حالاتو ته دې وګوري چې دا ما صدقه کړې ما په خپل لاسو لګولو اطمینان مو شو واپس دې روان شي بچیان یې به ورته چې دی دعاګانې کوي الله تعالی به ورته هغې مطابق د خپل شان مطابق اجر ورکوي او دا کوم رابطې نمبر دی نو تاسو بیان کو کوم د ایزي پیسې هم تاسو خیر سکرین باندې وچلوئ انشاءالله څومره هم چې ملګري دي او کلیوالۍ خاص کر هغې ته هم خاص دی چې مالي مدد هم وکړئ او خپلې ماشومان دلته هم راواستوئ چې دیني تربیت زده کړي بلکل جی اصل کې خبر دا ته امیر صاحب چې دلته الحمدلله موږ د علم د داخلو کومه چې 6 کاله علم دی چې د هغې مساوي برابر دا د 14 دی جی د سکول اوس چې کومې نن سبا مهنګایي ده او کوم حالات ګډوډ دي دا لازمي خبره ده خپلې بچیانې لرې لېږل جهانګیري ته او کوړي ته ډېر ګران کار دی یقینا چې څوک یې لېږي هغو ته خپل علم دی چې دا څومره مشکل کار دی ای باوجود چې الله تعالی موږ له دا یو طاقت راکړو چې د علاقې کې داسې یو اداره جوړېږي چې هغه علم ښیي د هغې باوجود خپلې بچی چې دی هغه علم ته نه راستول او هغه په کور کې جهالت په تیارو کې پرېښودل یقینا دا به زموږ ډېر غفلت او سستي به وي څومره هم چې ملګري دي دا ویډیو ګوري نو که چېرې تاسو مالي مدد نشئ کولی نو کم سے کم دا ویډیو خو شیر کولی شئ که نه کیدای شي چې تاسو په شیر لیسټ کې داسې څوک وي ستاسو په ملګرو کې داسې څوک وي چې هغه د مدرسې سره مالي مدد وکړي نو تاسو ته په دې باندې الله تعالی اجر درکوي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني ښاد آباد اوسئ د الله په امان